السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پښتو مشهوره سندرغاړي نادیه ګل سره جعلي پیر د دم په بهانه باندې غلط کار کړی دی او د هغې نه پس یې بیا په شرمونو باندې هم شرمولې ده. ملګرو هغه د غلط کار ویډیو موږ سره هم موجوده ده. تاسو اوس په خپل سترګو باندې په دې ویډیو کې وګورئ چې د جعلي پیر نادیه ګل سره په کومه طریقه غلط کار کړی دی او په کومه طریقه یې شرمولې ده. نو ملګرو که تاسو هغه ویډیو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ. که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کوي او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو د پښتو مشهوره سندرغاړي نادیه ګل چې دا نن سبا په دوبۍ کې د سټیج شوګانې کوي او نادیه ګل د 400 اوتمنځو اوسیدونکې ده. خو د نادیه ګل یو داسې ویډیو اپلوډ شوې ده او هغه ویډیو جعلي پیر سره راغلی ده او په خپله د هغه ویډیو نادیه ګل دا تصدیق هم کړی دی چې دغه جعلي پیر چې دا دې وخت کې پېښور کې اوسیږي او زما باندې دړ راغلی او چا راته ویل چې دغه جعلي پیر لاړ شه دا به تا دم کړي نو دغه دم سبا ته جوړه شي. نو ملګرو نادیه ګل دا هم ویلي چې ما دغه دوران کې د نیلم ګل خبره ومنله او زه هلته لاړم او هغه جعلي پیر ماله په مخ باندې رومیل کېښودو چې په هغه وجه باندې زه بېهوشه شوم. د هغې نه پس هغه جعلي پیر ماله چې څه ما سره غلط کار کولو په هغه وخت کې ما نه ویډیو هم کړې ده او هغه ویډیو سوشل میډیا ته هم ختلې او زه په شرمونو باندې هم شرمولې ما. خو چې کله زه هوش کې راغلم نو کمره کې زه ډېره بدحاله پرته وم خو هغه جعلي پیر نو. خو اوس زه تلم ما په پولیس کې رپورټ هم لیکلی دی او ما د هغه جعلي پیر تصویران هم شیر کړي دي. تاسو زر تر زره دا ظالم جعلي پیر گرفتار کې دو خو زما عزت لوټ کو دسنو الله مکه سبا د بل چا د خويندو یا د میندو عزت خراب نه کی. خدای خبر چې د جعلي پیرانو بر سمره جنکو او د سمره د پخو خو زندگی برباد کړي. ملګرو تاسو بالکل خپل زنانه د جعلي پیرانو پسې ملېږئ ځکه کنه ارزق نن سبا خزه ډنډوره وي دلته کې تعویز دلته نه. ملګرو تعویزونه پسې مگر ځي ار یقین الله پر رسول ساتي نه الله پاک په تاسو کامیاب ساتي. ملګرو په دې جعلي پیرانو باندې بالکل یقین مکوئ دا تاسو عزتونه بربادوي. خاص کر دا خزه د جعلي پیرانو په ډیر ګرځي خو سړی دومره جعلي پیرانو شوق نه کوي. ملګرو زما د ویډیو بس تاسو ډیره خوښه شوې وي دغه رنګ ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کوئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي.